بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ پیام خیبر. NC37 اندرونی شهر چیرمن علمزیب فاروقی سره موجود یو. عوامي حلقې نمایندم دی او د موجوده حکومت چې کوم 10,000 روپۍ فند غریبانو لپاره ورکول شوی و. ناظم صاحب دا راته وایي دا کوم فند چې راغلی او تاسو اکثر دا خلک د حلقې خلک راځي، غریبانان راځي او تاسو نه د 10,000 روپۍ غوښتنه کوي، په دې حق تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو او زه انشاءالله ستاسو د چینل په وساتت باندې د خپلې حلقې خلکو ته هم دا خبره کوم چې دا پیسې کومې راغلي دي دا د پی ټی آی چې کوم مقامي رهنماګان دي، واټ صدر دی، د هغې سره دي، د دې ټوله واسطه هغې سره ده. موږ سره هېڅ قسمه د دې فنډ یا د دې د پیسو ورکولو هېڅ قسمه اختیار نشته. مونږ خو که د الیکشن کړی 3 کالو شو، اوسه پورې 10 روپیا فنډ هم نه دی راغلی او دا پیسې چې کومې دا هم د هغې د خپل کسانو په دغه باندې کوي. نو لہذا زما د ستاسو چینل وساتت باندې هغې ته اپیل دی چې لاړ دي شي او خپل د واړ کوم صدر دی او یا د کوم د پی ټی آی رهنما دی مقامي، هغې له لاړ شي، هغې سره د خپل شناختي کارډونه او دغه جمع کړي، فارمونه یې تېوالي او دا پیسې یې تېوالي. دا راته وایي ناظم صاحب چونکې دا پیسې خو چې ورکوي دا د ګورنمنټ پیسې دي او په کار د تاسو د ګورنمنټ نمایندګانې حلقې په کار وي تاسو حلقې دا پیسې درکول شوی وي پکار هو بالکل. چونکې دا اوس زه تاسو زنده مثال در کوم، دا غریب سړی دی راغلی دی، زه پیژنم چې بېوسه دی، زما لکه 1000 خپله هلته کې هر سړی پیژنم او بېوسه دی. اوس راغلی ډومبې ما ته چې ناظم صاحب 10,000 روپۍ، نو ما ورته وویل چې یاره لاړ شه داسې فلاني سړي ته لاړ شه، هغه نه هغه سره د اختیار دی، ما سره نشته. دې سره اوسه پورې 3 کاله مونږ تېر کړو، مونږ له 10 روپۍ فنډ رانلو نو دا به سره شي. خو زه حکومت دا اقدام چې کوم د 10,000 ورکوي په دې باندې هم زه د هغې اپریشیټ کوم وردي کې، خو چې مستحق خلکو ته ورسي. ډېره مهرباني چې لیدونکو تاسو د ناظم صاحب موقف اورېدو او د دوی وینا هم تاسو سره موږ شریکه کا چې دا کوم فنډ چې دی د عوامي حلقو ته راغلی په کار دا وه د دوه موده دا ده چې دا د حلقې چې کوم د انسیګانو چیرمنان دي چې هغوی یې ورکړی وی او په احسن طریقې سره دا تقسیم کړی وی. رمضان شینواري، پیام خیبر، پېښور.